لکه تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې دا تقریبا یو کال مخکې موږ په دا عیدګاه چې جنازګاه چې د هر قوم نه ټولو 300 کلو خلک را یو ځای کړل او هغې ته مې دا خبره وکړله چې یاره هر قوم نه به مشران واخلو 2 کسان او هغه نه بعد مثال یو کمیټۍ صورت به ورکو یو جماعت صورت به ورکو چې هغه به د 300 کلو چې امن و امان کوشش قایمولو کوشش کوي او چېرته داسې بدامني راځي ګمراهي راځي نو هغې پاره به تاسو موږ ټول سره یو ځای یو دا به ختموو ځکه چې د مسلمان ډیوټي د هغه ده نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ته بلکې الله رب العزت ارشاد ده کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چې تاسو یو داسې جماعت یو چې تاسو به خیر طرف ته بلنۍ کوو د ښېګڼو بلنۍ به کوو ښو ته به خلک ربولو او بدو نه به یې منع کوو حضور فرمایي څوک چې د تاسو نه یو په ګناه عمل باندې څوک وویني نو که په لاس باندې طاقت و په لاس ته یې منع کي او که په لاس یې طاقت نه و ځکه چې لاس طاقت خو حکومت سره ده په لاس یې طاقت نه و نو په ژبې دې یې منع کي او که بیا په ژبې باندې طاقت نه و ویلې نسله کولی نو بیا دې په زړه چې بده وګڼي چې دا ګناه چار ده بده ده خو حضور فرمایي چې دا د ایمان کمه درجه ده سبا موږ کلو چې تاسو وینو وګورو موږ خو نه یو ښورېدلي خو یو بل راته وایي وایي داسې نشې چې کېږي او داسې بېحیایي کارونه کېږي چې هغې دپاره اوس بیا هم موږ سره یو ځای اصلو چې یاره دا به په کوم بنیاد باندې په کوم هغه باندې به دا سره ختموو چې دا موږ کلو چې شرطونه کېږي نشې چې کېږي او بل عمل کېږي داسې غلط د دین خلاف عمل کېږي نو هغې سره بدامني راځي هغې سره بېحیایي راځي اوس نن دغې ته معاشره رسېدلې ده چې وروره نه د مور او د پلار قدر شته نه د مشر او د کشر قدر شته نه د نورو فرق شته ده هېڅ خبره نشته ده نو دغې دپاره چې هر یو سړی ذمہوار ده د کور مشر حضور فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته وایي د تاسو نه هر یو سړی ذمہوار ده د کور مشر دغه نه به پوښتنه کړي د کور په باره چې یو سړی د محلې مشر ده نو هغه نه به د ګردۍ محلې پوښتنه کړي یو سړی د کلي مشر ده نو هغه نه به د کلي پوښتنه کړي یو سړی د ضلع مشر ده نو هغه نه به د ضلع پوښتنه کړي نو هر یو سړی د خپل کور خو مشر ده که نه په خپلو والدینو باندې په خپلو بچیو باندې په خپلو ورونو باندې په خپل کور چې دا کیسه خو کولی شي که نه چې یاره دې سره بدامني راځي بېحیایي راځي او دې سره دینداري ختم کېږي دې سره الله ناراضه کېږي د حضور ناراضګي راځي نو دا شیونه به ختموو یا مخکې چې سوي دي چې سوي دي دې نه بعد دا کیسې نه غواړو نو هر یو سړی په خپل زوی باندې خبر ده په خپل ورور باندې خبر ده په خپل تربور عزیز باندې خبر ده نو دا ما ډیوټي نه ده چې زه به هر چاته دروازه ورټکوم دا هر یو مسلمان ډیوټي ده هر یو سړی اسانه طریقه دا ده چې بای کور چې مشر د خپل بچیان روغاړي خپل ورونه دې روغاړي خپل دې نور روغاړي او دا دې یو ذمہواره دا وشمېري چې دا ما ډیوټي ده او بیا ورته ووایي چې بای زه خبر سوی یم چې دا نشې کېږي دا چرسونه چې کېږي دا جواریګانې کېږي دا بېحیایي کارونه کېږي نو په دغه چې کوم یو ده بیا خو بیا خپله ته وشئ چې دا پچې ګډ ده بیا به هغې ته دمکۍ ورکړې په دمکۍ باندې به یې منع کړې او بیا به دعا هم ورته کړه چې خدایه دا ما بچیان د نیکې لارې ته راولې او د ګناهونو نه یې بچ کړې نیک عمل د الله په اطاعت باندې د الله په توفیق باندې کېږي او ګناه نه بچ کېدل هم د الله په توفیق باندې کېږي د ښکلي عزت باندې خوشحالېږم او په بې عزتي یې غمجنېږم نو عالمانو ته ویله چې موږ تا څه هیلپ کولی شو دغه هغه چې ما چې تاسو ما دا هیلپ کولی شو چې تاسو والا کیسه لږ دې ډېره خلک اروي ولې ته نیولی ته ته ناست یې لږ خدای عزت درکړی ده نو چیرې داسې جمعې لمونځ وي لا جنازه وي لا چیرې داسې لمانځه باندې نو دا لږ ټاپک ورکو
چې جواري خو هسې اسلام چې حرامه ده، نو دا کړه چې جواري باندې لګیایي ولي بالو باندې 50 زره لک روپۍ لګی، دغه نه دا خپل بچی رو بچ کړو. خو اوس چونکې دا نوې ایشو پسې راله منشیاتو والا اردوره پورې چې وایي چې شراب مشکلي تر ورسېده، نو چې دا حالت راشي او زه افسوس سره وایم چې دا کوم خلک نن په کار وی چې دا پنځګونی وی چې دلته 200-300 کسان ناست وی. خو ملک صاحب تاسو په دغه زړه مه بدو چې کسان کم راله، ځکه چې ښې چارې پاره به همیشه دپاره تا پسې خلک غږېږي، تا پسې به بد رد وایي. تاسو په دغه ټینشن مه اخلو، دا نن 20 راله، دغه د سبا کوشش وکړي دو به یار دوستي تربور عزیز بیږي هغه بي، دغه چې کوشش وکړي نو دغه یې هغه کوای چې مخته میټینګ تاسو په دغه باندې هغه مه کوو. بهرحال تاسو خپل جدوجہد چې کوم محنت لګولی دغه جاري ساتو. او زه خو به دا تجویز پیش کړم ملک صاحب، جواری خلاف اور نشے خلاف دو کیسو چې علیمان صاحبانو سره تاسو میندکو کمیټۍ وه چې چوره جماعتونه دي چوره علیمان یې دي، دغ جي میټینګ غوښتلو نه بهتر هغه ده چې چورو جماعتو علیمان دي، تاسو فردن ورسره میندکو یو عالم سره چې بای دا ایشو ده جواری اسلام چې مولوي صاحب حرامه ده، نشه دغه شای ده، نو علیمان که تاسو اعتماد چې واخلو دو دغسې لږ دی ډېر ټچ ورکوي، بیا کېدای شي دا والدینو ورونو سترو مشرانو هغه چې لږ ذهن چې دا غرای سي چې موږ به خپلو بچو اکړاچو باندې هغه وساتو. ملک صاحب ما خو خپله دا خواهشات دي دا هغه ده چې دا کلي مولیان چې کومه دي واړه سره یو ځای شي، خیر دا صحبت ته زه ورته وکړم. هغه نه بعده دا جماعتو چې دی دا په کار دا ده چې مولوي صاحب ته ټولې خبرې ته غوږ نیسي، عوام ناست چې څه وخت لمونځ کېږي دا خبرې ورته وکړي چې دغسې کمیټۍ ورسره جمع شوي وو د نشو په باره کې، جواري په باره کې، دا هر سړي باندې دا فرض ده. ما خو دا رایه ده له داسې کسان دي بیٹک تیږو چې کومه دغه مسله کېږي که نه چې کوم چرس دي لابله ده لابله ده چې ایغه ترو موږ ایغو سره میلاویږو، هر قوم چې هر ځای بیٹک سته ده داسې ایغه ترو به لږ کوټي شي یا موږ سره به نور خلک میلاو سي. ایغه نه بعد دوم پروګرام مو دا ده چې ټول کلي چې والچاکینګ کول دي دغه خلاف اویرنس دپاره چې والچاکینګ وسي چې یاره مطلب څه شی دا نشه څه دا چې نقصانات دي او دې نه بعد چې کوم ده که نه 3 واړو کلو چې موږ کیمپینګ ده چې کم از کم یوه پوره ورځ ده او هغه هر کلیوال چې کوم هغه ایډکټډ خلک چې کوم نشه مطلب روږ دي خلک په نشې باندې هغه به انوایټ کوو، هغه ته موږ پروګرام کوو او هغه مطلب حوالې چې به دا خبر کوو چې یاره دې نه څه نقصانات جوړېږي یا څه شی دي چې کم از کم دو رسي چې هغه کم دو سره چینېږي چې هغه دو خو مطلب دې نه هغه کی که نه چې منې کی لا مطلب نیخ دی. اصل چې خبر کېږي پیر ګروپ ته زه دلته ناست یم، ما زه چرس چکم چې ته ما سره چرس نه چکې دلته ته کېناستېدای نه سې چې سوسایټي مو یوه نه سره که نه کېږي، نو دغه ټول نه غټه خبر چې کوم ده که نه هغه اویرنس ته موږ لاس چې اویرنس ته بل موږ څه نسو کولی. او اخیر تاخیر ته دا خبر ده چې کوم چوک دغه کاروبار کوي خرچه ګورنمنټ سره به یو او یو خلاف به ایکشن اخلو. ګورنمنټ ترو داسې نه چې موږ خپله چې دو سره ذاتي چې هغه ده ګورنمنټ ترو به موږ یو خلاف هغه کوو، دغه موږ مطلب دې حوالې سره پلان. خو چې هر یو سړی خپله دا ډیوټي وګڼي چې کور چې دا دعوت وچلی تربور عزیز ته دعوت وچلی دا صرف د کمیټۍ ول ذمهواره نه ده او نه لمونځ سره حکومت ته ده او نه ډنډه سته ده او نه بل څه شی سته، په خوږې طریقې باندې چې دعوت وچلوي دا د مسلمان هر یو مسلمان ډیوټي ده. الله رب العزت تاسو امور ته دغو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.